جزاكم الله خير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. سورة يونس الحمدللہ شروع دے. دعوت سورت دادا چه اللہ تعالی شفاعت قهری چاته نه دی ورکړی. د دې وجه نه دلته روکو کې دوه چې کوم دی نو مثالونه بیان شوي دي د دنیا او بیا چې کوم دی نو د لوبو ټوکو د کافرانو ذکر دی. فرمایي چې وایذا په هغه وخت کې ازقنا الناس چې اوسکو من خلقو ته رحمت من بعد ضراء پس ته د ضرر نه پس د رحمت مطلب دا دی چې د هغې ضرر نه او د هغې تکلیف نه او د هغې مصیبت نه ورته موږ نجات ورکو. نو چې کله خلقو ته نجات میلو شي نو بیا مکر شروع کی، ہیلے و بہانے شروع کی، نور و خدایانو تا یا نور و اسبابو تا متوجش. وَإِذَا باغ وقت اذقنا الناس چه اسکو من پا خلقو باندی رحمتا نجات، فلاح، کامیابی، خلاصی من بعد ضراء پست دا ضررنا مستهم چی دیئے مسکڑی. اذا نو په دقه وخت کې لهم د دوی دپاره مکرون فی آیاتنا، دی هیلې او بهانې جوړی فی آیاتنا زمونږ په نشاناتو کې او زمونږ په خلاصي کې توجیحات جوړ کی او څه جوړ کی. قل اوایا ورته پیغمبره الله تعالی چې دی اسرعو تیز دی مکرن د مکر په جواب کې. کله چې تاسو تماویلی چې نسبت د مکر انسانانو تراشي نو هغه هیلې بهانې او مکر خو تاسو په پښتو کې مرتمن مکر وایو تقریبا. خو کله چې د مکر نسبت الله تعالی ته وشي نو هغه جواب مکر دی چې الله تعالی چې تاسو مکر کوي هغه سات پیرانی ولې او د الله تعالی مکر او ترتیب او هیله او بهانه د هغې ستاسو د هغې نه تیزه ده. خو داسې الله تعالی کوي نه د حکمت په تقاضو. نو قل ته ورته ووایې پیغمبره الله تعالی چې دی اسرعو د هر چا نه زیات تیز دی مکرن په مکر کې یا د مکر په جواب کې. ان رسولنا بیشک زمنگا فرشتے استازی، رسول وی استازی تا پختو کے معنی دا استازی. ان رسولنا بیشک زمنگ استازی چی دی یکتبونا لکی ما هغا مکرونا هغا سازشونا تم کرونا جتاسو کوئے. هو الذي هو دا الله تعالی چې دی دا دلیل عقلی دی سلورم په دې صورت کې. په دې صورت کې شپږ دلایل عقلیه دي، دا سلورم دلیل عقلی چې کوم دی نو دا شروع دی. هو دا الله تعالی چې دی الذي دا غذات دی یسیرکم چې ګرځي تاسو فی البر په وچا والبحر او په دریاب کې، په گاڑو کې، په سورلے کې، پیدل، په جاس کې، اول بحر په کشته کې او د اوبو په سمندري جازونو کې.
هو الذي دا الله تعالی چې دی هغه ذات دی یسیرکم دا عقلی دلیل چې تاسو دې ته په عقل سوچو کې چې الله تعالی تاسو ګرځي فی البر په وچا والبحر او په لمدا حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې کنتم چې شی تاسو فی الفلک په کشته یعنی تاسو الله رب العزت په وچا په لمدا ګرځي په دې کې داسې وخت راشي چې تاسو په کشته کې کینئ تاسو د اوبو په جاس کې کینئ فل کوئی جاس تم د اوبو سمندري جازونه وجرینا بهم او جاری شي وجرینا او جاری کی بهم په دوی باندې بریح هوا طیبه کل پاک خشتا او د ضرورت مطابق فرحو بها فرحون دی خوشحالی کی بها په دغه هوا باندې د کشته کې بادبانونه لګیدلی جازونو کې بادبانونه لګیدلی چې سمه هوایی او برابر هوایی نو هغه بادبان چې کم دی نو هغه جهاز رانان هغه برابر کی توله کی هوا تا او چې په کم طرف زینو پاغه طرف سفر کوي ناصافه چې کم دی نو په دې باندې راشي جاءتها راشي په دې کشته باندې ریح هوا عاصف تیزه او داسې تیزه راشي وجاءهم او راشي په دې باندې الموج موج د اوبو د چپې ته وي راشي په دې باندې چپې من کل مکان د هر یو طرف نه کشته کتی کې ناستل خدای پاک مثال بیانوي کشته کې دی کې ناستل نو ډېر خپل هوا رااله او کشته سموت روانه او سفر جاری ناسا په بده باندې تیزه هوا رااله او تیزه هوا چې په سمندر کې راشي نو دا هوا دغه ته دی وبو تاړامیږي او دا داسې موجونه جوړی لکه د غرونو نو دا کشته او دا جاز یو خوابل خواولی راولي نو چې یو خوابل خواولی راولي نو دی ګمانو کی چې مونږ سره راګیر شو وظنوا دی ګمانو کی انهم چې دوی چې دی احیط بهم راګیر کړي شو دوی احاطه وی راګیرولو ته نو دعوا الله خدای ته چغي کی دعوا الله چې کله دی پوښي چې اوس مونږ راګیر شو په سمندر کې او موجون واغشتو او کشته ډوبېږي نو دې څه چلو کی دعوا الله الله تعالی ته چې شروع کی مخلصین خالص له د الله تعالی لپاره الدین په بندګه یعنی د خدای داسې عاجز بندګان جوړ شي او خالص خدای ته چې جوړ او شور جوړ کی او خدای ته چې وي مشرکان هم دغه خدای ته چې وي ها لئن انجیتنا من هذه دی وی کمنګ د دینه بچ کړی شو ولا ان انجیتنا کچره مونږ ته نجات راکړې شو من هذه د دې موجوننا او د دې ډوبېدونا نو لنکونن نشوب مونږه من الشاکرین د شکر گزارونه دی خدای ته چې شروع کی وی کمنګ بچ کړو مونږ به د خدای شکریا ادا کوو یعنی د خدای عبادت وکړو نو فلما پس هر کلا انجاهم چې نجات ورکو مونږ دوی ته اذا په هغه وخت کې هم دوی چې دی یبغون فی الارض نو دی سرکشی شروع کی بدماشی شروع کی یبغون بغاوت شروع کی فی الارض پزمکه کې بغیر الحق پنا حق یعنی چې زمکه تراشی او دا طوفان ته ختم شي نو بیا پزمکه کې هغه سرکشی کوي هغه سره دې سټیک نشي په کافرانو په مسلمانانو په هر چا باندې په هر انسانانو باندې داسې وختونه راځي چې دې باغې کې خدای ته چغې وای خو چې کله ته هغه سختی لري شي بس بیا سرکشه شي نه الله تعالی وی دا نیکه تاسو ته یاد ني دام تاسو ته یاد ني چې دا سمه هوا سوک چلے دام تاسو ته یاد ني چې دا هوا تیزی سوک دام تاسو ته یاد ني چې دا زمونږ امتحان دی او خدای را تزان لا یادای
نو تاسو چې بیا چغې خدای ته وخی نو دام تاسو ته پته ده چې دا خدای پاک تاسو خلاص کړی نو چې کله تاسو خدای پاک هوا م راوسته په سمندر کې چلولم کشته چلولم د موجونه م راوستل او بچم کړی چې کله بیا سمې ته شي او راحت ته شي نو بیا سرکشي په سړی سخت شي نو خدای ته متوجي کنه نو په هر چا سخت راځي دنیا کې د دې لپاره راځي چې دا خدای پاک وي چې دی ما ته متوجي شي او دی پوه شي چې خدای ته هم داسې متوجي کېږي او چې کله په ښه سختۍ نو د توجه کې بیا قوت هم سې وایي خدای ته ښه متوجه ځکه چې کله د باندې داسې سخت راشي چې د ده اوس دا خبره ختمه شي چې یا به مې رور مدد وکړي یا به مې پلار مدد وکړي یا به مې پلانکې شي مدد وکړي او یا به مې بنګرې شي په کار راشي چې دی کله پوه شي چې اوس مې هېڅ په کار نه راځي نو دی بیا دقه وخت کې کوم ځای متوجي ته باړو وی نه چې یا دنیا شته ته باړو وی نه چې د پکې پلارو ته باړو وی نه چې د پکې لښکرو ته باړو وی نه چې د سره توپه وه خو چې کله په جاز کې بره بادشاهان هم ناست دي او هغه جاز هم چې کله ګډوډ شي نو چغې تاسو اورېدلي که نه چې څوک په جاز کې تللی باچا اورېدلي دي که نه کله کله د لکۍ ورپي چې څنګه یې ورپي او ښځې سړي وي یا الله یو د الله چغه به اورې بله خبره به نه اورې چې کله ځمکې ته راشي بس بیا چې کوم دی لوپران شي نو ګورئ ورته دغه ځای نه بیا ګورئ هو دا الله تعالی چې دی الذي دا غذات دی یسیرکم فی البر چې ګرځئ تاسو په وچه والبحر او په دریاب کې او په هوا کې نو حتی اذا کنتم فی الفلک حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې کنتم چې یې تاسو فی الفلک په سمندري جهاز کې وجرینا بهم بریح طیبة او جاری وي بهم سره د خلکو بریح طیبة په هوا ښکلې پستا وفرحوا بها او دی خوشحالیږي او رواني سرکی جاءتها ناسا پراشي په دوی باندې ریح عاصف هوا تیزه وجاءهم الموج او راشي په دوی باندې موجونه من کل مکان د هر طرفنا وظنوا دی ګمانو کی انهم چې دوی چې دي احیط بهم راگیر شو نو دعوا الله مخلصین له الدین دعوا الله نو چغی کی الله تعالی تا مخلصین خالص الله تعالی تا لهم دی الله تعالی تا الدین بندگی دا او یا دی بندگی کوي دغه وخت کې دی د یو خدای تابعداري له الدین د یو خدای تابعداري لئن انجیتنا کله چې دی ته نجات میلو شي من هذه د دې موجوننا لنکونن نو لئن انجیتنا کله چې دی وایي چې موږ ته نجات میلو شي من هذه د دې طوفانونو لنکونن من الشاکرین نو لام د تاکید د پاره دی او نون ثقیلم د تاکید د پاره خامخا به موږ شو من الشاکرین شکر گزارا او تابعدارا نو فلما انجاهم کله چې الله تعالی وی نجات ورکم دوی ته اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق په دغه وخت کې دی سرکشي شروع کی پزمکه کې پناه کا په مثال پوه شوې که پوه نه شوې فلما پس هر کله انجا چې نجات ورکم هم دغه کشته والتا دغه جاز والتا نو اذا نو په دغه وخت کې هم دوی چې دي یبغون فی الارض سرکش شي پزمکه کې بغیر الحق پناه کا یا ایها الناس انما بغيكم على انفسكم یا ایها الناس اس خبرنا ده یا خلقو اس خبرنا ده انما بغيكم بشک د استاسو سرکشي چې دا على انفسكم د استاسو په سټونو باندې ده کته په وچه سرکشیو کې نو څه چل بوشي او که په لمده سرکشیو کې نو څه چل بوشي کډیره بدمعشیو کې نو څه چل بوشي على انفسهم دا استاسو په دې نفسونو په سټونو باندې ده متاع الحیات الدنیا فائدہ د دنیا ده جون د دنیا ده متاع سامان ده دا سرکشی او دا چې کم دینو خوشحالی الحیات الدنیا د جون د دنیا دا د جون د دنیا متاع ده سامان ده ثم الینا ثم بیا الینا منگتا مرجعکم گرزیدل ستاسو دی نو فننبئکم نو خبر بدر کو منگ تاسو تا
بما په هغه عملونو کنتم چې وې تاسو تعملون چې کولم چې مونږ تراشه دې سرکشه و تاسو ته خبر ملو شي انما مثل الحیات الدنیا اوس د دنیا د جون مثال بیانوي الله تعالی دو مثالونه د دنیا د جون بیانوي اوس وی انما بشک دا خبره چې دا مثل الحیات الدنیا مثال د حیات د دنیا او د جون د دنیا کما ان پشان ته د وبو دی دا کاپ د تشبیه د پاره دی او ما خو تاسو پوهیږئ چې د باران وبو ته وای وبو ته وای انزلنا چې نازل کو مونږه هو دا وبو من السماء د اسماننا نو فختلط به نو خلق مل شیدې سرا نبات الارض شینکې د زمکه فصلونه د زمکه غنم او جوار او ګلونه او باغونه دا دې سره خل دا وبچ خلق شي نو د دینه رزق جوړ شي دا اونو میوه بارانو شو پزمکا نو زمکه کې نمی پیدا شو نو دا د زمکه خوراک چې دا نمی ني نو دا جرړ نشي حاصلوله نو چې دا بارانو شي نو دې ته دا جرړ پستی شي او دې کې دا د زمکه نه چې دا کم نو اونه خوراک او باغونه او بوټي خوراک حاصلې نو دا ته نه په اسانه چې کم دینو راکاږي نو ډېرې پکې وبوي بوټي کې چې کم دینو ډېرې وبوي نو کله چې دا وب خلق مل شي او نبات تر زرغون شي پزمکا مما هغه نبات یاکل الناس والانعام هغه شین کې چې دا غینه میوه جوړیږي دا غینه غلی جوړیږي مما هغه میوه مما هغه شین کې مما هغه سيزونه چې د زمکه نه را پیدا کیږي یاکل الناس چې خوري انسانان والانعام او چارپایان نو حتا تر دې پورې اذا په هغه وخت کې اخذت الارض چې اونی زمکا زخرفها خائس وزینت 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 او زینت یعنی د زمکا په خشته شي ته کشین صادر ته به چاو غوړو زمکا ودان شي آباد شي او بل زی راضی چې لنګ شي دا نباتات چې د زمکه بچی دي کنه دا بچی پیدا کی او سانګ پیدا کی او ګلونه پیدا کی او خوشبوئی خوري کی نو زخرفها خائس او زینت زمکه پیدا کی دی وبو سره او دی باران سره وظن اهلها وظن غمانو کی اهلها خاوندان او مالکان د دې زمکه انهم قادرون علیها چې موږ په دې باندې قدرت لرو دا زمون په اختیار کې دی اوس یعنی که خیری کار وشو او اوس په ان شاء الله کجوره او غلی او غنم او جوار او فصلونه او میوه او غیاګان او دا بس اوس ډېر شوي قادرون علیها اتاها امرنا اتاها نوراشی په دې باندې امرنا حکم زمونږه لیلن د شپې او نهارن او یاد ورځې نو فجعلناها حسیدا نو ناسا په وګرځي فجعلنا پس وګرځو مونږه هاذا فصلنا او دا نباتات او دا شینکی حسیدا بوس چورا چورا ریزه ریزه حسیدا بوس او یا ریزه ریزه او چورا چورا یا که چر فرض کا د الله تعالی عذاب پیرام نشي نو اسم دا دون ملک چې شین شي دا غنم تک شنی د بیساک داوا چې پیو لګي بس یړ شي به کنره به دوړيږي نو کته اوري به او تریشر کې نوم بوس شي او کتریشر کې او وی نره به نو دا چې کم دینو بس رازمه کې لرا واپس شي او وچ شي او بس اخر ته نمبوس جوړ شي ځکه دا سسیزونه خو مونږ ریبو او داغه په کار راولو خو سسیزونه داسې جاړو مونږ ریبو نه نو بس هغه چې په خزان ناشي نو بس وټوړيږي پانی مو وټوړيږي ارسه ختم شي مضبوطی ونی خو د یو ټیمه پورې میوه کوي او بیا ته نس جوړ شي خشاک او ایراو نو دا د دې انجام دی دا د دنیا مثال بیانوي چې د دنیا مثال دا دی چې خایس جوړ شو او بووري دی خایس جوړ شو
د خایس نه پس انجام څه دی بوسو او د بوسو نه پس انجام څه دی خاورې دا د دنیا انجام دی نو کأن لم تغن بالامس الله تعالی وی کأن لم تغن بالامس تب نه وای چې پرون د دې یعنی کأن لم تغن تب نه وای چې فایده وا بالامس پرون تب نه وای چې خایسو پرون کأن لم تغن بالامس تب نه وای چې پرون خایسو دا چې کم دینو وی جاړه شي کذالک نفصل الآیات کذالک هم ذکرنګ نفصل بیل بیل بیانو منگا الآیات نشانات دا اللہ تعالی و یا آیاتنا دا اللہ تعالی لقوم دا داس قوم دا پارا یتفکرون چی فکرو کی واللہ یدعو او اللہ رب العزت چی کم دی اگر تاسو دیتا نرا بلی جدا غنم دی او دا جوار دی او دا میوی دا سرزر دی او دا سپین زر دی او دا دنیا رونق دی او دا دنیا متاع الحیات الدنیا دی دیتم نرا بلی دا خو یو ضرورت تی بسی دی یو خائصم دی نو بسی دی بدا خبر ندا و اللہ تعالی چی تاسو اصلی کم ترا بلی واللہ واللہ تعالی چی دی یدعو الى دار السلام یدعو تاسو را بلی الى دار السلام زی او کور دا سلامتیاتا چی جنت دی ویهدی من یشاء الى صراط مستقیم ويهدي لار خيمن غچاتا يشاو چه خوخيشي الى صراط مستقيم نيغ لارتا الله تعالى د هدايت نيغ لارتا سو تخي اد جنت نيغ لارتا سو تخي او تاسو را بلی چې بدی لار رازه اے زما بندگانو بدی لار رازه ما تبرور سے جنت تبرور سے خوشالو ته همیشه د پاره برور سے للذین احسنوا الحسنى للذین اغا کسانو دا پارا احسنو چنے کے کڑوی زان استڑے کڑو الحسنہ پنے کو باندے للذین دا پارا دا حق کسانو احسنو چنے کے کڑوی الحسنہ دا دی دا پارا نیکے دی یعنی بدل دا نیکے دی وزیادتن او دا دی دا پارا پنے کو باندے زیادت تی یعنی یو پا لستی یو پا سلی یو پا مسودیو بغیر حساب مراغلی دی هر یو نیکی فلہو اشر امثالها یو پلس خود دا نیکی پا نیکی ندا بدی پا بدی دا او نیکی چه کم دینو یو پلس دا یو پا وسو دا او بغیر حساب دا چه سونا دا خدای خوخشی زیادولی للذین دا پارا داغی کسانو احسنو چه نیکیه کرده الحسنہ داغی دا پارا دا نیکه بدل دا برابر و زیادتن او غیسر زیادت ورپسی هم دی ولا يرحق وجوههم ولا يرحق او نبرا خوریگی وجوههم پا مخونو دا دوی بانده قطرن توروالی مخون بددی نتوریگی نور بخولی کیگی ولا ذلتن او نبوی دا دوی دا پارا ذلت او رسوائی کی بمنا اولائک اصحاب الجنہ اولائک دا کسان چی دی اصحاب الجنت دا خاوندان دا جنت تی دا احسنو نیکے والا سوک تی دا جنت مالکان دی اصحاب الجنت دا جنت مالکان دی هم فیہا خالدون هم دا نیکان چی دی فیہا بدے جنت کے خالدونا ہمیشہ دا پارا بھئی دا جنت نبیا سوکوزینا والذین کسبوا السیئات والذین وکسان کسبو چی گٹلی دی السیئات برائے نو جزاء بدل دا سیئت بمثلها دا برائے پا مثل دا برائے یعنی دا یو گناہ چی دا غیر یوی گناہ بدل دا یو پلس ندا وترحقهم او راخوریگی با پدوی باندے ذلت رسوائی وترحقهم اور اخوریگی و بدی باندے ذلت رسوائی ما لهم من اللہ من عاصم ما لهم او نبوی دوی دا پارا من اللہ دا اللہ تعالیٰ پا مقابلہ کے من عاصم سوک بچ کون کے یعنی التبا بیا سوک بچ کون کے منی تاثر مدد کون کے بسوکنی کانما اعشیت وجوہهم کانما دا کاب دا تشبیح دا پارا دے دا دی مثال دا سی دے لکا دوی چی دی اغشیت راخورک لیشی اغشیت راخورک لیشی وجوههم پا مخونو دا دوی باندے
قطع من الليل قطع یو ټوکړه من الليل د شپې د دې مثال داسې دی لکه د شپې د تیارې یو ټوکړه چې کوم دی د په مخ باندې راخوره شو د مخ پکې پټ شو تک تور وای تک تور داسې تور وای لکه د شپې چې په تیاره راخوره شي من الليل د شپې مظلما تکتورا مظلما تکتورا امنګ او تاسو پښتو کې وایو کنه داسې تور لکه د تنور ورلړونی پیژنې کنه دې ته ورلړونی وایي ورلړونی اور چې په لړی نو هغه اور سره تور شوی کنه اسوځېدلی نو دغه شان به ورلړونی کې جوړ شي اولئک اصحاب النار اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار دا خاوندان د اور او د جهنم دي هم دوی چې دي فیها پدی ورو جهنم کې خالدون همیشه د پاره دا ګډ با پشان د ګډ بدا مرګ حدیث پاک کې راځي چې دا راوستي شي او په اعراف کې بچ کم نه نو داسې ځای کې وي الله رب العزت ذبح کی چې د جهنميانو تبم ټولو تخکاری وي بګوره ورته دی ګډ تا او جنتیانو تبم ټولو تخکاری هغه به وي چې دا څنګه ګډ دی خدای پاک په وي دا مرګ دا ما ذبح که بس مرګ میں ختم اوس پنه تاسو مړه کېږئ او نه بدی مړه کېږي او قرآن کې خدای پاک کوئی چې د هر طرف نه په مرګ راځي خو مړه کېږي به نه مرګ خو هر طرف نه مرګ دی خو بس مړه کېږي به نه جهنم داسې ځای دی خدای پاک دې موږ او تاسو وساتي الله پاک ته ټول مسلمانان وساتي الله پاک دې زموږ او تاسو ټول یاران دوستان خپلوان هر څوک دې نه وساتي ويوم نحشرهم جميعا ويوم باغورز نحشرهم جراجمكم دوی لرا جميعا طول ثم بیا ورته وایو نقول بیا ورته منګ وایو للذین کسانو ته اشرکو چې مشرکان دي مکانکم چې پزیشه ودرېږي انتم تاسو و شرکاؤکم استاسو دا شریکان اے تاسو قیامت پورز په حساب کتاب به وي چې تا د چا عبادت کو ته مدرېږه او چې دا چا ته د عبادت کو د ته به موی راشه نو فزیلنا بینهم نو خبره به وکړي په مابین د دوی کې جګړه به وکړي دوی په خپل مابین کې وقال او به وی ورته شرکاؤهم هغه شریکان د دوی ما کنتم نوے تاسو ایانا چې مونږ ته تعبدون تاسو عبادت کړي دا چې دا چاته دی عبادت کړي دا به ته غوسه شي چې تا کله ماته عبادت کړي تا ماته کله عبادت کړي ستاسو عبادت نه څه خبره دی به وي چې ګنې جوړ زمونږ هم کیمرا غلې نو فکفا بالله شهیدا پس کافی دی الله تعالی فکفا کافی دی بالله الله تعالی شهیدن د وجه د گواهینا یعنی د خدای گواهی کافی ده بیننا پما بین زمنگا کی و بینکم پما بین ستاسو کی ان کننا عن عبادتکم لا ان کننا چو منگا عن عبادتکم ستاسو دا عبادتنا لغافلینا نا خبره ستاسو دا عبادت نمونگ سا خبر یو خدای کا گواه دی او خدای کافی دی دا وجه دا گواهی نا چی منگ ستاسو دا عبادت نا خبر یو منگ دا تاسو عبادت نا کرد نو چا تا سپتا لگی چی تاسو چی اس منگا پچا د انسانانو باندې ایمان راوړي نو هغه ارسو کله کې عیسی علی السلام نه خلکو خدای جوړ کړي نو عیسی علی السلام د ټول عیسایانو نه خبر دي چې خدای ته عبادت نه کوي او ما ته کوي د خدای به وي خدای عزت څه خبره مزه خو چې پکې هم قسم دمو او ما خو سم ترابللی نو دي ته وي چې خدای کافی دي چې زستاسو نه نیم خبر هنالک تبلو هنالک دکلتا تبلو ابتلا بوشي ازمیخ بوشي معلومه بشي خکاره بشي دا ټول معنی دي هنالک دکلتا تبلو خکاره بشي کل نفس هر سړی تا ما هر غس اسلفت چې د کم په مخ کې کړی دي یعنی په دنیا کې چې څه کړی دی هغه د واضح شي خکاره بشي وردوا الى الله مولاهم الحق وردوا او دی برجو کی الى الله الله تعالی تا مولاهم چې د دی مولا دی کارساز او حاجت روا دی الحق پر اشتیاو باندې ودول او رکپشی عنهم د دینا ما هغه خدایان کانو چې دوی یفترونا چې د ځانې جوړ کړو افترا وای چې د دروغ وي تړلی چې دا خدایان دی نه بروک شي د دروغ خدایان خو بنی انت جهنم دغه کې قیامت کې
بس دی اوږده رکوع ده نو